دا خدای چې دا خبره په قران کې راغلي دي کني د آدم علیہ السلام پیدائش نه بعد منکرین حدیث مکمل منکرو دی وای چې حزمان رب او خټونه خلق جوړولو پر رب باندې دروغ چتاړي ټول خلق د مور پر رحم کې پیدا کیږي او آدم چې ګمنه خټه نه جوړ کو اعتراض وکاو کنه وکاو خود منکرین حدیث د مخ سپیړه الله کله کله په قران کې ور کړی دا خلاف العقل داسې کارونه کړی دي چې د هر منکر حدیث لارې بند کړی را چې ضروري نه ده چې الله داسې کارو کې چې زما او ستا عقل یې د ټنګېدلې خټې نه انسان جوړول عقل اخلي د نرمې خټې نه لاسناس هنر کیږي او خوره چې په اور وچه کې بیا پکې هنر کیږي الله پکې وکړو عیسی علیہ السلام بغیر پلار پیدا کو کدا په بخاری کې راغلی وی کنه یا په صحیح مسلم کې چې الله عیسی علیہ السلام بغیر پلار پیدا کړو تاسو په ایمان وای ویخ کې نه دې منکرین حدیث به دا خبره منلې و وی به خصما عیسی ته داسې نسبت کو خصما عیسی ول بغیر پلار پیدا وي وګوره راشه وی بخاری او مسلم د عیسی علیہ السلام نه پلارم لري کومړه وی به پلار کودلا د اعتراضونه به کول کنه به کول الله سبحانه و تعالی فرمایي مثله کمثل آدم عیسی علیہ السلام پشان د آدم دی بغیر پلار الله پیدا کو نو پدې سني امور کې په پیدائش د آدم او په پیدائش د عیسی علیہ السلام کې او دارنګي د بیبي مریم په حمل کې بغیر د خاوندنا او د صالح علیہ السلام د قوم د پاره د ګټې نبلار په اخرى وتل دا معجزات د هر منکر حدیث او د سر سید احمد خان او د تمنا مادی او د جاوید احمد غامدی په مخ سپیړي دي او دا د الله عظیم احسان دی چې ځنې خبرې قرآن کې حل کړي دي او په قرآن کې دا معجزات د دې دلیل دی چې منکر حدیث اصل کې منکر د قرآن دی خو په قرآن ډایرکټ حمله نشي کولی نو د قرآن د پاره چې کوم څوکیداران دي احادیث او محدثین په هغې باندې دله حمله کوي او کله چې دله په حدیث حمله وکړو نو په قرآن حمله اسانه شوه بهرحال دین هغه دی چې الله او رسول الله ویلي مونږ ته راغی دا نه چې زمونږ عقل واخلي عقل چې ومني هغې ته خواهش وي منکرین حدیث شریعت من نه مني دي خواهش مني څه مني خواهش پرست دي یتبعون اهواءهم بهرحال